عمران خان د اډیالا جیل نه یو ډیر غټ اعلان کړی دی د احتجاج یو ډیر غټ فائنل کال ورکړی دی. احتجاج به کله وي؟ عمران خان د دې احتجاج حوالې سره څه ویلي دي؟ دا احتجاج به د پی ټی آی لیډرشپ منیج کوي یا عمران خان دې دپاره کمیټي جوړه کړې ده؟ په دغه کمیټۍ کې څوک شامل دي؟ ډیر اهم اپډیټس در سره په دې ویډیو کې شریکوم. عمران خان هم اخر صبر تمام شو او د اډیالا جیل نه د غټ احتجاج دپاره د لانګ مارچ دپاره کال ورکړی دی. اوس عمران خان د دې دپاره یو سپریټ کمیټي جوړه کړې ده. څه مقصد دپاره هم په دې ویډیو کې شریک کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ. ډېر اهم اپډیټس دي د پرامن احتجاج حوالې سره کله به وي. ډېر اهم اپډیټس دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. عمران خان اډیالا جیل نه غټ اعلان وکړو. عمران خان پرامن احتجاج دپاره کال ورکړو. عمران خان ویل دی چې په 24 نومبر باندې به په ټوله دنیا کې پرامن احتجاج کیږي او د دې احتجاج مرکز چې کوم دی، سنټر چې کوم دی، هغه به اسلام آباد کې وي. هغه به اسلام آباد وي. احتجاج چې کوم دی هغه به اسلام آباد نه منیج کیږي په ټوله دنیا کې. صرف په پاکستان کې نه، په 24 نومبر عمران خان په ټوله دنیا کې د احتجاج کال ورکړی دی. صرف په پاکستان یا اسلام آباد کې نه، په خلیج ملکونو کې یا چې کوم پی ټی آی ورکرز دي په نورو ملکونو کې، ای به هم دا احتجاج پر امن طریقې سره ریکارډ کوي. دا احتجاج به د پی ټی آی لیډرشپ نه بلکې یو کمیټي منیج کوي چې ریپورټرانو د دغه کمیټۍ حوالې سره تپوس وکړو چې دې کمیټۍ کې څوک شامل دي. نو عمران خان ورته ویلي دي چې دا کمیټي ما خفیه کمیټي شامل ساتلې ده. دې کې چې څوک شامل دي د هغوی نومونه زه په میډیا باندې نه راوړم، د هغوی نومونه زه وایرل کوم نه. ځکه که چېرې د هغوی نومونه وایرل کېږي نو پکړ دکړ به کېږي، خلک به رانیول کېږي، دمکیانې به ورکړل کېږي، اغواګانې به کېږي، د کور خلک پې ګیرېږي. نو په دې وجه عمران خان ویلي دی چې دا کمیټي ما خفیه ساتلې ده او دا احتجاج به دغه کمیټي هینډل کوي. دې کې به د لیډرشپ منیج کول هېڅ قسم کار نه وي. لیډرشپ په دا احتجاج نشي کنټرول کولی. لکه که په لیډرشپ مطلب دا دی چې کوم کسان پاس شوي دي، ایم این ای دي، ایم پی ای دي، الیمین ګنډاپور هم کېدای شي په دې کې شامل نه وي. الیمین ګنډاپور هم کېدای شي د احتجاج کنټرول، د دې احتجاج اکسس الیمین ګنډاپور سره نه وي. اوس کمیټۍ کې کم خلک شامل دي، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي چې عمران خان په چا باندې دومره غټه بروسه کړې ده چې په دغه خفیه کمیټۍ کې هغوی ساتلي دي چې دی به دغه احتجاج کابو کوي، دی به دغه احتجاج چې کوم دی اب منیج کوي. دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. او عمران خان ویلي دی چې د لیډرشپ حوالې سره یا د کمیټۍ حوالې سره زه هیڅ قسم خبره نه کوم. د عمران خان چې کومې خویان دي دی به هم په دې احتجاج کې شامل وي او 3 واړه خویان دي. مخکې به د عمران خان یوه خور چې کومه وه علیما خان، هغه به هر څه کې پیش وه، خو اوس ورسره نورې 2 خویان دي هم دي چې هم د عمران خان د رهایي دپاره او د عمران خان دغه احتجاج دپاره د کنټرول کولو پلان چې کوم دی یا د هغوی ته هم اکسس ملاو شوی دی. جی نو عمران خان د اډیالا جیل نه فائنل کال ورکړی دی د 24 نومبر احتجاج دپاره چې په 24 نومبر باندې به ټول ملک کې احتجاج کیږي او د دې احتجاج کنټرول کول چې کوم دی به هم خفیه طریقې سره کیږي. یو کمیټي والله عمران خان ټاکلې ده، یو کمیټي والله عمران خان جوړه کړې ده. جی نو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.